نو هومن ملک بینک د دې اصل مقصد څه شی دی؟ اصل مقصد دا نه دی کوم چې دی بیانې، اصل مقصد دا دی خدای پاک فرمایي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم، پتا زبان تاسو میندې حرام دي، تاسو خويندې حرام دي، تاسو ترویان حرام دي. او بیا پسې د نسب والا بیا وای و امهاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه، او تاسو باندې هغه د رضاعي میندې حرام دي، تاسو باندې رضاعي خويندې حرام دي، رضاعي ترور حرام ده. ما حرم من النسب حرم من الرضاعه ما حرم من النسب. پیغمبر علیہ السلام فرمای فرضاعت داغه رشته حرامي کم چې نسب له حرامي. نو دلته کې زموږ معاشره کې د مسلمانانو معاشره ده، مادر پدر آزاد معاشره نه ده. نو دلته چې څوک وادم کوي نو تپوس کې چې دی بلانکی خو بلانکی له پینې دی ورګړې. یو صحابي راغی و یا رسول الله واده مې وګړې په خوارو او د واده وروسته یو خزر اعلی او راته وایي چې ما تعالی او د خزې له پې ورګړې دي. نو سفر یو کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسه چې حضرت اوس پسې کیږي. پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل فریدا کیف وقت قیل، بخاری شریف کې راځي کیف وقت قیل، اوس پر دې وعده سمځي ها چې لا دا خبره پکې وشي بس اوس فریدا. نو اوس پسې کیږي، اوس بداسي کیږي چې په دې معاشره کې بهر چاته پی ورکړي داغي خو بس ریکارډ نه. نو مختلف خلق دا پته بیا نه لګي چې څوک د چا رور دی څوک د چا خور ده، څوک یې مور ده څوک یې ترور ده. نو بیا به وتونه کېږي خپل نسب کې دننه چې داغي سره نکاح حرام ده نو زنا به، نو چې زنا شي نو حرامیان به پیدا کېږي.